امت سے دومره غم کړي. او دا کتابونه لیکلي چې دا درې تپوس ودی کیږي بر ربک ما دینک ما كنت تقول في هذا الرجل. وې دې کې فلسفه دا علامه غلام رسول سعیدی سے لیکلي چې دې کې فلسفه دا چې ما مر ربک رب دې سوک دې. نو دې کې فلسفه دا چې برشتي معلوماتو کې چې موحد دې که مشرک دې چې کله دی وای چې ربي الله ربي الله دې نو دې ټیم کې پته ولګي چې سړی موحد دې. الکه دویم تپوس ولې فرشتي کوي ما دینو کده دین تپوس ولې کوي او فرشتي معلومات کوي چې موحد خو دې خو چې يهودي دې که عیسائی دې که مسلمان دې. او چې کله دا دین الاسلام وای او د اسلام جواب ورکي نو دې فرشتو ته پته ولګي چې سړی خو مسلمان دی. دریم ته پوسوله کوي ما كنت تقول في هذا الرجل ما كنت ماضی استمراری دا. د دې معنی دا ده چې کله دنیا کې ته ژوندې وي یو مجلس کې بوي یو محفل کې بوي دغه جانان بارہ کې بتا سوي کتاوی چې زما غونته بشر دې دا کټینګ کې بلا ادري استعماله. وای دا دریم ته پوس زکه کوي چې یاره مسلمان خو دې خو چې منافق دې کسي مسلمان دې. وای درې ته پوس کې فلسفه دا الان کې دا بعضی کتابونه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې قبر کې صرف یو ته پوس کیږي او ما كنت تقول في هذا الرجل صرف تو حضور علیہ السلام بارک کې به پوس کیږي. او دا دریم لوخه یا رسول الله مبارک جبرئیل السلام متارس کوي دا دریم لوخه می چې راواغست وای دا چې کله امتیان په ورځ د قیامت د قبرونو نه را پاسي د دوی دا جبه بوچیږي د دوی حلق بوچیږي د یری د لاسا د داخلوخ نه بده ار امتی ته یو ساس کې ورکول کېږي د دغه د وجه نه بستا امت په میدان محشر کې په آرام سره وي. ستا امت با میدان محشر کې په آرام سره وي. ادایات ساتي کتابونه لیکلي دي چې کله حضور اسلام معراج شریف لټلو د دې معراج شریف د بیت الله شریف نه تر د بیت المقدس پورې دیتا اسرا وای اسرا د شپې تللو ته ویل شي. په دې ټیم کې حضور علیہ السلام باندې د خي طرف نه یو आवाज شو السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. جانان مبارک جواب ورنک د کس طرف نه به आवाज شو السلام علیک یا رسول الله حضور علیہ السلام جواب ورنک او بیا د شا طرف یو आवाज شو السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور علیہ السلام جواب ورنک. بیٹے کی جبریل علیہ السلام راغی محبوب تمام لار میں او قتلا بیت المقدس پورے بالکل ضرر مرر نشتره شیطان میں انگولی د پزان اخپیر اڑولی اودل نن تمام کائنات په خپل ځای باندې ولاړ دي خو یا رسول الله مبارک چا خو د لار کی ضرر نه دی رسوله. و جبرئیل علیہ السلام نور سنو خو یو درې आवाज راته شوی دي و جواب دی ور کړی و نه جواب خو مینه دی ور کړی و د دې خي طرف نه راته आवाज شوی چې السلام علیک یا رسول الله. و جبرئیل علیہ السلام وی چې محبوب مبارک دشا دا يهودیتو کچری جواب دی ور کړی وي امتی به تمام عمر مسلمان وي خو چې کله وفات کیدې نو دنیا نه به يهودی تله. او یا رسول الله مبارکا دا گس طرف ته چې د تکم आवाज شوه دی جواب دی نه ور کړي مبارک دشا کچره جواب دی ور کړي وي امت په تمام عمر مسلمان وي خو چې کله د دنیا نه رحلت کوله کله دنیا نه تلنو دی به عیسائی مړ کېده په عیسایت کې بدله. او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او درېمه خوش خبری دی مبارک شاه خدای چې د شاته نه دی आवाज جواب نه دی ور کړي وای وجه دادا ک आवाज دی ور کړي وي امتی بری ټول عمر مسلمان وي خو چې مړ کېده مشرک به د دنیا راتله. حضور علیہ السلام په هر ځای کې د دنیا د امتی د پاره غم کړي دي